اچھا نو د محفل د تلاوت دا وی چې تاسو تلاوت انتهایی مختصر وي پوه او باوقار انداز سره وي. تاسو څنګه چې موږ د لهجې ووایي بس نیمه ګنټه به کلاس وي سوا به نه وي نه پوه شوې. نو هغه داسې وي چې لکه تاسو تلاوت ته کښېنئ یو خو د نظربت دپاره د حفاظت دپاره څه وي مجرب وظیفې وي بعضې حضرات ورکوي. موږ ته خپل والد صاحب رحمه الله نه دا یو دا راغلي ما تاسو اجازت دی حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل دا یو 15 پیرې ووایه زړه کې او په دې سینې چوپ کړي او ورسره والد صاحب رحمه الله نه دا وظیفه د خپل استاذ شیخ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه کوړه خټک والی د هغونه دا هغو ته میلاو شوي ده یا مستعان څه یا مستعان دا وپېرې دا وپېرې چې ووایې او په زړه باندې چوپ کړې داسې نو تاسو به زړه کې خدای پاک طاقت هم پیدا کړي او تاسو له به د هر نظر بد نه د هر قسمه پریشانۍ نه تاسو به خدای په حفاظت وکړي. دا دوه دغه تاسو او د تلاوت نه مخکې لږ غونتې چې محفل کې کښېنئ نو درود شریف ووایئ. محفل کې چې څومره ناست یې تاسو درود شریف وایئ کم از کم 40 پیرې خو چې برابر شي که کم یې هم خیر دی 400 مرې درود شریف وایئ دی کې به تلاوت کې حلاوت وي څه به وي خوند به پیدا کېږي. تلاوت کې چې څومره تاسو حلاوت پیدا کول غواړئ درود شریف د ورځې کم از کم چې 100 پیرې تاسو وایئ زموږ تلاوت کې اواز کې خوږوالی راشي روحاني ته روحانیات چې ورته ویلی شي او تلاوت چې کوئ تاسو کم تلاوت چې تاسو په مجلس کې کوئ نو د موقع مناسب کوئ. مثال په طور د ستربندي د حفظ د قرآن ده نو تاسو له پکار دا چې تاسو لو انزلنا هذا القرآن وایئ یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما في الصدور وایئ. تاسو پوه شئ په خبره د حدیث مبارکه او دستار دی والنجم اذا هوا دا ووایئ وما ينطق عن الهوا نبی اسلام مبارک د حدیثو دستاربندي وي طلباء کرام دا وویل چې پکار دي چېرته روغه وي صلح وي د فریقینو انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخوة دا ویل شي لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف اصلاح بين الناس دا ځایونه دي خبر پوه شوې. چېرته مړي ته لاړ شئ دعا ته نو هم موقع مناسب سره آیاتونه دي فاذکروني اذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع انا لله وانا الیه راجعون دې ځای پورې دا موقع مناسب دي. چېرته وادي نوجوان یا چا وادي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه په خبره پوه شئ نو داسې موقع مناسب او باقاعدګۍ سره د هغې ترجمه ګورئ. ترجمه که خپله نه راځي یو مولي صاحب سره کښېنئ ترجمه ډېره ضروري ده پوه شئ. یا د اردو د تفاسیر خو نن سبا خرڅېږي پښتو هم شته دی نو دا ځان سره خامخا ساتئ کور کې او ګورئ قرآن مطلب تاسو واضح شي چېرې الله کریم څه فرمایي صرف تلاوت نه دی مراد پوه شو که نه اصل د تلاوت روح څه دی دغه مطلب چې ته څه اخذ والی څه ته فایده والی څه معنا غور وکړي په معنا کې افلا یتدبرون القرآن نو تدبر لږ پکار دی. تدبر به ته معنا وګورئ تفسیر وګورئ مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه تفسیر دی معارف القرآن نو دا لږې لږې پیسې ساتئ ځان سره او دا په دې دغه کې وایئ ٹھیک شو. نو چې کم از کم تلاوت تاسو تفسیر ذهن کی خلاصه صاحب ذهن کی چېرې د الله کریم ځای تلاوت کوم دا د الله کریم دا مراد دی دا مطلب دا ځان سره خامخا کوئ دا
بل مشق دا ضروري دی چې تاسو هر ملګری کم از کم ګنټه مشق کوئ او دا په داسې طریقې سره چې ته بالکل صحیح طریقې سره مشق کوئ دا نه چې تاسو بس څنګه تلاوت وکړو څنګه چلو شو نه ټایم نه تاسو به تلاوت اخذ چې کم کړي هغه به صحیح کوئ تاسو مایه چې دا شوخ تاسو مایت کړه تاسو به تکه په دې باندې محنت کوئ به روزانه کم از کم ځان ته او بڑے توجه سره ځکه ته یو کس ته سایکل چلی یا اته ته ټول ورځ دغه ځای ناست چې سایکل چلی زده کوم او دغه ځای بار کټ واچي یا کوسه یا چې تاسو ولاړې به دا سایکل ولا زی راځي ته یې ګورې دا تاسو لس کاله دا کار وکړو اوس دا وکي ته په سایکل ته کېنی پیډل بس کې درز بخوري نه پس پته چې کوم نه چلی زده کې ٹھیک څنګه نو سو پر چې تلاوت صحیح طریقې سره اغست نہیں د مشایخونه صحیح طریقے سره بالکل داغه اجزاء و تمام خیال کے ایک ایک جز پہ نظر رکھیں گے وہ یاد کریں گے پھر او دا ټول اهم ترین خبر ده چې دبونه چې ته چیرې دا زما استاد ناشته دا پلانکی قاری صاحب دی دا پلانکی نه چې کله سټیج باندې کې ناشته لوډ سپیکر ته هر څه ختم بس تزمره بیا تزمره معمولی نه معمولی اونته پرشر تا واغسه نشکول تلاوت وښه کنه چې کله ته دې ځکه ناشته نو بس تو اوس ارسه چې کم دی بس ذهن کې بنه راولي ایس قسمه که عرب دی که عجم دی که مولیان دی که قاریان دی اکو لوی مجمع ده ته به چې ماته څوک مې ناس بس داسې لګي پوه شئ کنه دا ماشوم دی که لوی قاری معمولي غونته پرشر واغسته بس نشي کولی نو دا شی به ختم دی تاسو به قاریان جوړېږئ ٹھیک شو بده باندې خبره کافي نه پس ان شاء الله تلاوت وکړو کم ځای تلاوت تاسو ووایئ چې کومې خوښه وایي بس یو تلاوت به وکړو اچھا راوړه خو دا خو لس ورځې ووایي که نه څنګه ستاسو آپ ووایئ صحیح دی ان هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين. ما شاء الله. خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به أتواصوا به بل هم قوم طاغون بل هم قوم طاغون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ما شاء الله. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. چارګاه په کار چې تاسو نن چل پوښ کړی دی ما چې زه 11 بجې وتې وم ګاډي بیا وروسته هلته په دغه کې ودرېږي په هوټل کې نو مسله جوړه شي بیا سټاپ ته به مو رسېږي که نه ګاډي به سره انتهى الدرس والآخر واحد لهجة شهرقة بس خلاص إن شاء الله قبل فاتحة قبل فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. ده سوداوي ده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فذاقت وبال أمرها وكان
كان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب. أحواز سنين وتشوف بس سنين مش أحواز كتير قتل. فاتقوا الله يا أولي الألباب. فاتقوا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين فاتقوا الله يا أولي الألباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. ما يا بتشي سلطان. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي تك أنا أولي الألباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور
وای بچي رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الله 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 very good yaar. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وای سری رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله الله ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا. انت بجو بیا لیټ شو انت ګاډي ودرې بیا هوټل کې ټول ټایم خراب کی دا لږ سټاپ کې